اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن سبا یو خبره چلیږي په معاشره کې چې موسیقي یا میوزک دا د روح غذا ده، جبکې بل طرف نه دا جواب دی چې نه، موسیقي یا میوزک چې دی دا د روح غذا نه ده، دا د روح سزا ده. موسیقی روح کی غذا ہے یا روح کی سزا ہے؟ د دې اختلاف د حل کولو دپاره قرآن موږ ته یو طریقه ښوولې وه، فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في أمر فردوه إلى الله. کله چې تاسو ته د یو شي کې اپس کې اختلاف راشي که نه، نو الله او د هغه رسول نه تپوس وکئ. نو موږ هم د دې خبرې تپوس ته الله او د الله د رسول نه کوو چې یاره واقعي موسیقي یا میوزک پښتو کې ورته موږ ټنګ ټکور وایو یا دوپړی باجې ورته وایو، دا د روح غذا ده که دا د روح سزا ده؟ قرآن کریم په صورت لقمان کې په 6 نمبر آیات کې موږ ته یو خبرې ته اشاره کوي، یو واقعه ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفین خو ډیرو. ابو لهب حد کړیو د حضرت د کړولو دپاره، ابو جهل په خپل لیول انتهایی نر سړیو، خو د اسلام په خلاف کې نرتوب دې حد ته رسېدلی و چې کله د بدر په میدان کې مردارېدونه وې، زما دا سر چې دی دا داسې ځای کټ که چې د نورو نه اوچت ښکاري، هغې ته د کفر فرعون رسول الله ویلی و. خو په دې کې یو بل کسو نظر ابن حارث نوم و، هغه ارینجمنټ دا کړی و چې د دې پیغمبر مقابله تاسو نشئ کولی، نو خپلو ملګرو ته یې ویلي و وی زه حل او باسم دی به فیل کوو څنګه، یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه قرآن به څنګه فیل کوو. نو هغه عراق ته لاړه او یو موسیقار یې راوسته، یو اداکار یې راوسته، او د نن زمانې په ټرمینالوجي کې فلمي ستاره یې راوسته، او د نن زمانې په مهذب الفاظو کې ثقافتی سفیره راوسته د عراق نه، او هغې له د هغې زمانې دوبړې باجې وکتې، او چې کوم سړی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه متاثره شو، نو د هغه د تاثر د ختمولو دپاره به د موسیقۍ یا د میوزک ارینجمنټ وکړو چې د ده زړه نه د پیغمبر د تلاوت شوي آیاتونو د اثر زایل شي. نو دغه نظر ابن حارث ته رسول الله دومره بدی شو چې کله د جنگ بدر په موقع باندې چې 80 کسه د هغې نه مردار شو، پای کې یو ابو جهل او 80 کسه گرفتار شو، نو یو پکې دقه نظر ابن حارث و، چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظام د فعل کولو دپاره د موسیقۍ ارینجمنټ کړی و. نو حضرت سره د دې نه چې رحمت للعالمین او د جنگ بدر د میدان نه مدینې طرف ته روانو، نو د 80 قیدیان ورسره دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا نظر ابن حارث مدینې ته مه بیایې، په دې لارې کې ووژنئ. گویا کې چې د الله رسول ته دومره خپه و چې هغه یې د هغې نورو قیدیانو پروټوکول ولم ورنکو. د دې سیرت ته دې واقعه نه پته لګي چې د موسیقۍ ارینجمنټ بنیادی طور د قرآن خلاف یو ارینجمنټ دی، او د دې کم سړی چې د دې کم سړي د دې تنظیم کړی
او دا ارینجمنټ یې کړی و هغه د الله رسول ته دومره بد لګېدو چې د مدینې نه رسېدو نه مخکې په لارې کې قتل کړی نو. او الله د دغې سړي نه دومره خفه و چې په صورت لقمان کې 6 نمبر آیات هغه ته اشاره ونه. الفاظ د قرآن داسې دي ومن الناس بعضې د خلقونه من هغه څوک دي یشتري چې د بیالي لحو الحدیث هغه بې فایدې خبرې. وی دا لحو الحدیث څه ته وایي؟ نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي والله هو الغنا، زما دې په خدای قسم چې د دې نه مطلب سرود دی، د دې نه مطلب موسیقي ده، د دې نه مطلب میوزیک دی، د دې نه مطلب د فلمي ستارې هغه سندرې دي. نو گویا کوي چې هغه د سندرو ارینجمنټ کړی و او ښکلې جینۍ یې راوستې وه او هغې ښکلې سندرې ویلې. نو الله هغې ته اشاره کوي چې دا چې چا راوستي وو لیضل عن سبیل الله بغیر علم، دا ارینجمنټ د مجلس هغه دی له کړی و چې د خدای د لارې نه خلق منې کي، قرآن مزغو ته لاړ نه شي، کتلی نو چې واشه وټ شي تی. او دا عملی تجربه ده چې په یو جومات کې یو ښه مقرر وګوره طارق جمیل ولې نه، خو چې کله خواته په حجره کې ورسره ته د موسیقۍ ارینجمنټ وکړې نو د دې حاضرینو اکثریت به حجرې ته لاړ شي، او که څوک په جومات کې ناست نو هغوی به د قرآن د دې آیاتونو په مفهوم پوه نه شي. ته ویلی شي چې د قرآن خلاف بیسټ ارینجمنټ چې نظر ابن حارث کم کړی دا د انساني لیول باندې واقع چې دی، د دې وجې نه کفر چې دی خصوصا یهودیان یو طرف ته بې حیایي خورئ او بل طرف ته سود خورئ. نو کومو خلقو چې خپل وخت په موسیقۍ کې تیر کړی دی د هغې انجام ښه نه وي. ته ویلی شي چې د پېښور په میدان کې چې یو طرف ته په دې مخکې ورځو کې د موسیقۍ هغه موسیقاره چې د هغې نوم باچا زرینجانو د هغې په باره کې مختلفو اخبارونو دهایي ورکوله چې د بوډاپې په حالت کې د مرګ په حالت کې د هغې نه تپوس هېڅوک نشته. لیکن بل طرف ته په دغې پېښور کې چې کله د صدر په درویش مسجد کې مولانا حسن جانو نو چې هغه کله د قرآن تلاوت کاو نو د هغه د پاره د امت په زړه کې قدر و، اوس هم قدر دی او هغه له الله د شهادت مرګ ورکو. نو کم خلق چې د موسیقۍ ملګري د هغې نه دنیا ښیي او نه آخرت ښیي، دوه تنه دي ټینس دي، پریشانه دي، د خپلې پریشانۍ علاج کول غواړي. یو کس لاړ شو فلم یې وکتو، نو ماسخوتن په 12 بجې اخیری شو ختم شوه، نو په 1 بجه کور ته راغی، نو دی ریفریش شو، تازه شو. خو چې کله سملی نو بیا پریشانی راله او سار چې راغی نو بیا خفه دی. او هغه بل ملګری چې هغه هم د په شان ټینس و پریشانه و، خو هغه په ځای دی چې فلم له تللی وی نو یو زړه کوزی راواغسته چې هغه د خاورو نه جوړه وه او په هغې کې لږې اوبه او داسې پې وکړو، بیا یې 2 رکعته نفل وکړو او بیا یې د خدای نه دعاګانې وغوښتې. سار چې دواړه پاسې نو کم یو به فرش او کم یو به پریشانه نور ومي. یقینا دا فلم له چې څوک تللی و د ده ریلیکسیشن یا ریفریشمنټ یا تازگی دا عارضي وه، او د دې بل سړي دا تازگی او ریفریشمنټ دا دایمي دی، ځکه چې موسیقي د روح غذا نه ده، قرآن د روح غذا ده. نو دې باباجي چې دا 2 رکعته نفل کړي وو د ده روح ته غذا میلاو شوه، نو هغې نریشمنټ وکړو. د دې وجې نه هوښیارو خلقو د موسیقۍ نقصانات لیکلي دي چې دا پریکټیکلي ستا په ذهن کې به وي او تا لیدلي دي. نمبر 1 دا دی چې د موسیقۍ د وجې نه جنسي هیجان پیدا کیږي، سیکچوال انارکی، یا ته ویلی شي چې سیکچوال ایکسایټمنټ. او په مجلسونو کې چې کله ډمه به ګډېده نو اکثر به یو نوجوان میدان ته ټوپ کو بیا به خلقو کنټرول کاو، ځکه چې په هغه کې به جنسي هیجان ډېر زیات پیدا شو. دا د دې ړومبنی نقصان دی. دویم نقصان چې د دې په باره کې هوښیارو خلقو ویلی دی هغه دا چې کوم سړی ګانې اوري او ګانې اوري دی نه د دنیا د څه کاري او نه د آخرت ته څه کاري. که دی د سکول او د کالج طالب علم نو سبق وله نه ورځي، که دی که د اسپتال او د سکول که استاذه یا بابوه ډاکټري نو دی بیا خپله ډیوټي صحیح نشي کولی ځکه سار خو دی زنګېږي. او که دی د بچو پلاري نو سار ورسره پیسې نه وي، ځکه چې موسیقي یو طرف ته وخت ضایع کوي او بل طرف ته پیسه ضایع کوي. نو اکثر خلق په ډمو پیسې ونولي
نو سار چې بچی ورته وي ما باجي ماله د سکول فیس راکړه، نو بچی ما سره څه دي، ما خو بېګا ټول په ډمو باندې لوستلي دي. نو مور ته هم خپی وایي دی ناوخته راځي، ښځه ته هم خپی وایي کور یې موږ په سترګو نه وینو، بچي ته هم خپی ځکه چې هغوی له فیس نه ورکوي. نو د دې سړي وخت هم ضایع کېږي او د ده مال هم ضایع کېږي. او چونکې موسیقي چې ده دا چې زړه ته نه نوځي نو قرآن هغې زړه ته نه ځي. کم خلق چې په موسیقۍ عادتي نه چې سملي نو هغه هم په دملاستې په وخت کې هم هغه سندره وایي توره طالبه نن جوړه نیمه او ایک بار مسکرا دو. نو هغه که په ټایلټ کې ناست وي نو هم ګونګ ګونګ آواز راځي. او په دې هسټلو کې به موږ کتل چې کله سټوډنټ به لامبل هغه به د شپې فلم کتلی و نو هغه به بیا هغه ګانه په هغې باتروم کې ویله. نو چې کله سته د باتروم کې ته موزګار نه نو قرآني آیاتونه هغې ته نه ځي. وایي څنګه چې په یو څپلی کې دوه خپې نه راځي، څنګه په یو تیکې کې دوه تورې نه ننوځي، داسې په یو زړه کې چې کله موسیقي ننوته نو بیا ورته قرآن نه ننوځي. نو د قرآن درس چې په کوم ځای کې کېږي او هلته کې واړه زاړه ټول ناست دي او ښځه نر، خو یو باباجي دی وله نه ځي. نو ډاکټر صاحب یې چېرې دا سړی ولې نه ځي هلته؟ نو چا ورته وی دا د موسیقۍ دلداده دی. او چې کله هغه په خپل موټر کې کینی سار نو د دې ځای نه کیسټ شروع کړي، چې واپس راځي نو هغه کیسټ د موسیقۍ لا آني. نو د ده دا غوږ چونکې د موسیقۍ قایله دی، د ده زړه ته چونکې دا ګانې ننوتې دي نو ده له اوس دا قرآن چې د ده د کور په خوا کې دی او د ده ټول ټبر هلته تلی دی ناست دی، د له خوند نه ورکوي او دی تنګېږي. نو دی د کم ځای ته چې موسیقي ننوته هلته کې بیا قرآن نه ننوځي. نو دا سړی د قرآن د درس نه به همیشه محرومه پاتې شي. او کم خلق چې د قرآن د درس نه محرومه پاتې شي هغې یو فایده خو یي د موسیقۍ چې حکمرانان د هغې قدر کوي. لکه عمر شریف نن وفات شوی دی، الله دې وبخي او خدای دې ورته هغه ټول ګناهونه معاف کړي کوم چې د فلمي دنیا کې هغه د موسیقۍ د خورولو دپاره کړي دي. خو چې کله هغه بیمار شو نو د سن ګورمنټ هغې له 4 کروڑ روپۍ ایر ایمبولینس وکړو. د پاکستان حکومت د وزیر اعظم نه والا د ټولو وزیرانو پورې د هغه سره د همدردۍ اظهار وکړو. دا جدا خبره ده چې په جرمني کې هغه نه الله ساه واغستو، الله دې مغفرت نصیب کړي. خو بل سړی چې ډاکټر قدیر په صورت کې چې هغه تاله اټمي صلاحیت درکړی او ته وایې چې پاکستان اټمي قوت دی، نو د سیول او د ارمي ټول دا دی چې پاکستان له قوت د اټم د وجې نه دی او د خدای شکر پیدا کوي. خو د هغې دپاره چې چا جدوجهد کړی او ډاکټر قدیر نو هغه چونکې موسیقۍ والا نه و، هغه چونکې د فلمي دنیا سړی نه و، هغه چونکې فلمي ستاره نه وه، هغه چونکې ثقافتي سفیر نه و، نو هغه په اسلام آباد په هسپتال کې په وینټیلیټر پروت و. نو د ملک وزیر اعظم خو څه کوي، خو د پاکستان د حکومت چپړاسي هم تپوس له نه ځي. خو دا یو بله خبره ده چې د مسلمانانو اکثرو دعاګانې د هغه سره دي، ځکه چې کله اټمي دماکه شوې وه نو په دې باندې یوازې د پاکستان مسلمانان نه د ټول امت مسلمانان په دنیا کې خوشحاله شو او دې ته اسلامي بم ویلی. نو د موسیقۍ دقه یو فایده ده چې حکمرانان د پاکستان غونته کې حکمرانان به ستا قدر کوي. او دویمه فایده دا ده چې که ته چېرته کې څه جلسه او میټینګ کې څوک وله نه راځي، هغه اظهر بیدي یو لیکونکی دی د ایکسپریس، نو هغه وایي چې موږ پروګرام کړو په حیدرآباد یا کراچۍ کې د کسانانو میټینګ نو هېڅوک رانلل، نو نیکسټ پروګرام کې موږ ګلوکاره راوسته نو بیا ګڼه وه، نو دغې ګڼې وایي نور د دې هېڅ فایده نه وي. نو د موسیقۍ غټ نقصان دا دی چې کله موسیقي زړه ته لاړه نو دا سړی بدقسمتی دی، د قرآن نه محرومه شو. کم سړی چې د موسیقۍ لار بدل کړه او د قرآن لارې بیا واغسته نو خدای هغه له دومره عزت ورکړی و لکه جنید جمشید له چې ورکړی و. جنید جمشید چې کله د قرآن طرف ته مایله شو او کله هغه د موسیقۍ په ځای باندې خواږه نعتونه شروع کړل، نو چې کله هغه وفات شو نو چې په کراچۍ کې د هغه کومه جنازه وه نو د پاکستان یو اہم صحافی دا تبصرہ وه کہ میں نے کسی اداکار کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا، فلمی اداکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنا بڑا جنازہ جتنا کہ جنید جمشید کا تھا. او د موسیقۍ بل نقصان وی دا دی چې د حدیث مفهوم دی چې څوک برسر عام ګناه کوي خدای هغه نه معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت ټول ګناهونه به الله معاف کړي الا الملاعنین، څوک چې برسر عام اعلان کرتے ہوئے یو ګناه کوي. او موسیقۍ چونکې برسر عامي د دې سره باجي، د دې سره دوپړی،
د دې وجې نه د دې سړي د ګناه د معاف کېدو چانس ډېر کم دی. او بل حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان النبی نهى عن الصوتین الاحمقین، دوه اوازونه ډېر د بېوقوفۍ دي او الله رسول د دې نه منع کړې ده. نمبر 1 النایحه چې په مړي څوک غاړې وي، او نمبر 2 المغنیه اب چې څوک سندرغاړي سندرې وي. دغه سندرې رسول الله صلی الله علیه وسلم وي ما منع کړي دي. زما په امت چې کوم څیزونه حرام دي نو حضرت لیست پیش کوي او لیست ته ګوره څومره خطرناک دی. الحر زنا، نو ورپسې الحریر د نارینهو دپاره ریخم، نو بیا ورپسې وایي چې المعازف باجې حرام کړي. بل ځای کې وه دف، زما په امت باندې دوپړی حرامې دي. او بیا ویلي چې کوم سړی مغنیې ته غوږ کیدي، یعنې سندرغاړې ته غوږ کیدي او مزې ترې واخلي، نو د قیامت په ورځ به د دې په غوږ کې خدای پاک چې کوم شی اچي د هغې الفاظ د حدیث دا دي صبا فی اذنیه، د دې په دې غوږونو کې به واچولی شي څه شی العنق، یعنې دغه به پکې سیکه به پکې ویلې کړی شي. دې وجې نه قرآن دا الفاظ وایي چې دا کسان چې دي چې دا کار کوي نو اولئک لهم عذاب مهین، د دې دپاره به عذاب چې دی به سپک شي، د خلقو په نظر کې به هم سپکي او د الله په نظر کې به هم سپکي. او وایي چې د پاکستان په تمامه دنیا کې د توهین یوه وجه دا ده چې په دې کې بېحیایي عامه شوه او په دې کې د جهاد تصور ختم شو. د دې وجې نه پاکستانی پاسپورټ سپک ګڼلی شي. اولئک لهم عذاب مهین. او هغه یو مفسر وایي چې ګوره د خلقو تفریح خوښي، د خلقو نصیحت نه خوښ. په کم مجلس کې چې یو سړي ته وایي چې هلکه دا کار بیا مه کوه او دا کوه، نو هغه تنګ شي. او چې په کم ځای کې صرف سندري او یک هزار زاري نو هغه هلته خوشحالی. د دې وجې نه دا سړی چې کله ارینجمنټ د دغه وشي، د موسیقۍ د پروګرام وشي، هغې ته ډېر په شوق ځي. او که فرض که تلاوت چېرته اوږد شي نو دا په ده بوج شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم پیغام رالیږلی و هغې ته د سپک وکتل او د هغې د سپکولو دپاره د موسیقي ارینج کړه. د دې وجې نه د ده د دې سپکولو په بدل کې الله به دې سپکوي. نو دته یې څه وي اولئک لهم عذاب مهین. او دا سړی چې دی د ده غټه وجه څه ده؟ د ده زړه ته اوس تلاوت نه ځي. نو که ته څه آیات ووایې نو اذا تتلا علیه آیاتنا، کله چې ده ته زموږ آیاتونه تلاوت شي نو والله مستکبرا، دی وایي زه مړه پرېږدوه د مولانو خبرې راته کوې، ما ته دا خبرې مه کوه، دا خبرې په خپل جومات کې کوه. نو ته ورڅه وایې کأن لم یسمعها، لکه چا اورېدلي نه، ځکه د ده په کان فی اذنیه وقرا، د ده په غوږونو کې درونوالی. نو فبشره بعذاب علیم، دې سړي ته د دردونکي عذاب زیری ورکه. گویا کې د موسیقۍ ارینجمنټ چې څوک کوي یا موسیقي چې څوک ډیولپ کوي، د هغې دپاره قرآن په صورت لقمان کې 2 سزاګانې ویلي دي. یو عذاب مهین چې د ده توهین به ورسره هم کېږي، یو عذاب علیم چې هغه به دردونکی عذابي. د موسیقۍ په ارینجمنټ کې چې نظر ابن حارث کم کنټریبیوشن کړی او د هغه کم انجام شو، نو کم خلق چې د موسیقۍ د ډیولپ کولو دپاره مختلفې طریقې استعمالی، دی په حقیقت کې منافقت ډیولپ کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې موسیقي د روح غذا نه ده، د روح سزا ده، د روح تباهي ده. الفاظ د حدیث دا چې دغه چې ده موسیقي چې ده ینبت النفاق، الغنا ینبت النفاق، غنا چې ده موسیقي چې ده دا منافقت داسې زرغونوي کما ینبت الماء الزرع، لکه څنګه چې یو پټي ته اوبه ورکړې او بخورې وکړې او هلته فصل ډیولپ کېږي. نو څنګه چې فصل ډیولپ کېږي داسې منافقت ډیولپ کېږي. او کله چې منافقت جوړ شي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دیو جن فرمایي چې کوم خلق موسیقي بر سره عام کوي د دین الله هم ناراضی، رسول الله تم ناراضی. نو پریکټیکل ډیمانسټریشن هم دا دی چې د دې خلقو د دنیا د خلقو سره هم نه لګي او د آخرت کې الله او د رسول الله د وینا مطابق د انجام هم ښه نه. او بیا دا خبره چې دا سړی چې دی چونکې دا کار بر سره عام کوي، ځکه موسیقي په پټه نه کیږي، نو بر سره عام چې څوک ګناه کوي د هغې د توبې یا د معاف کېدو چانس ختم شي. او بیا بل طرف ته دا ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول تاریخ چې تو ګورې د تبلیغیان یو خبره کوي د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده، نو د حضرت تاریخ ته سیرت وي
وی د سیرت په یوه ګوشه کې هم چرته داسې نشته چې رسول الله موسیقي پروګرام ارینج کړی حضرت کامل دین پیش کړی دی 13 سال مکه کې 10 سال په مدینه کې په دې کې چرته یو کنټریبیوشن د موسیقۍ نشته چې حضرت د موسیقۍ یو پروګرام یا یو مجلس ارینج کړو د هغه نه پس رسول الله موږ ته ویلو علیکم بسنتي و سنت خلفای الراشدین د خلفای راشدینو سنت هم په تاسو دي پای کې پټاپ ابوبکر صدیقو د ابوبکر صدیق په حکومت کې چرته میوزیکل کنسرت نو ارینجمنٹ شوی نو بل طرف ته سو عمر فاروقو نو هغه په لکاو مربع میل ځمکه د اسلام په دغه کې داخله کړې وه خو په یو ګوټ کې هم چرته هغه د موسیقۍ پروګرام نه دی کړی نه حضرت علی رضی الله عنه کړی او نه عثمان کړی رضی الله تعالی عنه او اقبال مونږ ته ویلو چې کوم مشران ګورې نو دغه دي نو مونږ ته دا شعر ویلو سبق پر پڑھ صداقت کا که سبق وای که نه د ابوبکر صدیق غونته کې صداقت اختیار کا نو ورپسې سوی عدالت کا نو که سبق وای که نه نو که د عدل سبق وای نو عمر فاروق نه چلی زده کا نو ورپسې وی شجاعت کا نو که شجاعت بادری ګوري که نه نو حضرت علی رضی الله عنه یو پکې ته خپل ځان نه ملاو کا سخاوت کا که ته سخاوت ګورې د هغې دپاره عثمان دی لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا نو دلته په دې ټولو کې د موسیقۍ چرته کې رول نشته دا خبره خلاصه شوه چې قرآن هم په موسیقۍ خفه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په موسیقۍ خفه دی او کومو خلقو چې موسیقي خپله اوړنا بیچاونه کړې وه د هغې دنیا هم تباه شي او آخرت هم تباه شي ما سوا د یو ملک د حکمرانانو نه چې هغه صرف په اخبار پټي ورکي هغوی سره د همدردۍ اظهار وکړي د دې وجې نه ما تعالی حقیقي سکون د حصولولو دپاره د حقیقي ونې څانګه نیول پکار دي او هغه قرآن دی تلاوت قرآن دی ځکه چې روح غذا قرآن دی موسیقي نه ده. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.